صدر صاحب تاسو د نصاب ذکر وکړو. نصاب ډیر زیات ګران دی. انګریزي که وګورئ نو د هغې هغه فونیټکس اینډ فنالوجي موږ په ایم چې کله کول هغه وخت کې زموږ یو سبجیکټ و. اوس زه د ماشومانو په دې کتابونو کې ګورم. تاسو په خپل تقریر کې وویل چې دوی تعلیم ځکه ښه کول نه غواړي چې آوټ سورسینګ یا پرایویټایزیشن طرف ته ماحول همواري بد را پرایویټایزیشن چې دونه بد دی، پرایویټ سکول چې دونه بد دی، نو بیا پکې سرکاري سکول استاد خپل ماشوم ولې داخلي چې اپګریډیشن چې دی نو د کابینټ نه هم د هغې اپروول شوی دی، تر اوسه ساعته پورې لیټ دی او وایي چې اپټا پې هم خاموشه ده. څه وجه ده، څه مجبوري کیدای شي چې د ټیچرانو لپاره د اواز په دې باندې فی الحال ستاسو خاموش دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت ما سره د آل پرایمري ټیچر اسوسییشن صوبایي صدر عزیز الله صاحب موجود دی. د دې مخې ته د اساتذه مسایل ږدم. عزیز الله صاحب تاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. ستاسو تقریر مې بلکې ټول تقریرونه مې ډېر په غور سره اورېدل، ځکه چې سکولونو ته په خپله باندې تللی یم، دغه ایکسپیرینس زما هم شوی دی. تاسو هم په خپلو مسلو کې د اساتذه کرامو ذکر وکړو. د دغې خلاصه به راته څنګه وایي چې دا مسلې څه دي دوی ته چې دا ماشوم چې دی نو دومره د کمزورتیا ښکار دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول ستاسو مننه شکریا ادا کوم چې تاسو ډېر اهم سوال وکړو. د ماشوم کمزورتیا په دې ځای کې زه نه ګڼم چې ماشوم کمزورتیا ده. د هغې وجه دا ده چې په ټیچرز باندې څومره برډن دی دې وخت کې هغه د دفتر د وجې دغه نه د هغه په پروفامو د هغه مختلف قسمه ډیټا او د دې ټولو نه چې کوم غټ خبره ده هغه دا ده چې دې وخت کې کوم زمونږ د پرایمري کوم نصاب دی کریکولم چې ورته موږ وایو نو هغه د ماشوم د استعداد نه ډېر بار دی. په دې باندې موږ په هر فورم باندې خبره کړې ده او دا بعضې ټایم کې چې کوم د اسسمنټ کیږي د هغې مقصد هم دی چې موږ د دې کورس اسسمنټ وکړو د ماشوم د ټیچر چې د دې لیول برابر دی که نه دی، دې کې کمې زیاتې کول غواړي. نو دې ځای کې به زه دې خبرې سره خو اتفاق نه کوم بالکل چې ماشوم کمزوری دی. د پرایمري ماشوم چې دی تاسو ته ما څنګه په دې خپله خبره کې موږ چې د هغه لپاره موږ د پرایمري لیول باندې د هغه موږ صرف تربیت چې هغه موږ تربیت وکړو او هغه ښه بد مشر کشر او د دې معاشرې مطابق هغه خپل هغه سیفټي وکړي وپېژني نو شپږم نه پس بیا دا تعلیمي معیار چې کوم دی نو دا شروع کېږي. صحیح. صدر صاحب تاسو د نصاب ذکر وکړو. نصاب ډېر زیات ګران دی. انګریزي که وګورئ نو د هغې هغه فونیټکس اینډ فنالوجي موږ په ایم چې کله کول هغه وخت کې زموږ یو سبجیکټ و. اوس زه د ماشومانو په دې کتابونو کې ګورم. دې کې زیاتره هغه ټیچر دي، تاسو د خپل تقریر کې مو وویل چې هغې انجینیرینګ ویلی وي، هغې چېرته کې ډپلوما کړې وي د بل څه لپاره او بیا راغلي وي هغې استاد شوی وي. نو هغه دپاره ما ته دا پته ده چې د ډفټانګز او د لانګ واولز او د شارټ واولز د هغه ته بالکل څه کنسپټ نه وي. نصاب ډېر زیات ګران دی. د دې ټیچرز لا څه ټریننګ ورکول پکار دي. دا مسله به څنګه حل کیږي؟ د دې خو ډېر ښه جواب دی او سمپل جواب دی. د دې خو دا خبره ده چې لکه ګوره موږ پاکستانیان یو، زمونږ قومي ژبه چې کوم دی نو دا اردو ده، زمونږ قومي ژبه انګریزي نه ده. نو دا په هر فورم موږ دا خبره کړې چې ګوره دنیا ملکونو ترقي کړې ده، که هغه افغانستان والے هغه ډاکټري په پښتو کې کوي، که داسې جاپان والے چاینا والے هر ملک چې والے د هغه حساب کتاب چې کوم دی د هغه نصاب هغه په خپله ژبه کې دی. زما په ملک کې زما په وطن کې ماله په پردۍ ژبه کې تعلیم ولې راکړي؟ زما حق دی چې ماله په اردو کې زما قومي زبان دی چې ماله په اردو کې ماله نصاب جوړ کړي، ماله کورس جوړ کړي او ماله په پښتو کې جوړ کړي یا د په اردو کې جوړ کړي، په اردو قومي زبان دی. نو دلته کې خو ما دا خبره وکړه چې زما بچې دي ښه کول غواړي نه، ځکه پردۍ ژبه کې زه دله تعلیم ورکوم نو نه زه هغسې وررسېدی شم نه بچې هغسې پرې کولی شي. صحیح. صدر صاحب دوی تاسو په خپل تقریر کې وویل چې دوی تعلیم ځکه ښه کول نه غواړي چې آوټ سورسینګ یا پرایویټایزیشن طرف ته ماحول همواري. زیاتره ما کتلی دي د پرایویټ سکول چې کوم دا سوري د سرکاري سکول چې کوم اساتذه کرام دي نو دوی ماشومان په پرایویټ سکولونو کې یو کنفلیکټ اف انټرست وي، خپل ټیچینګ کوي په سرکاري سکول کې، بچي وي په پرایویټ سکول کې. نچکاري چې دونه بد را پرایویټایزیشن چې دونه بد دی، پرایویټ سکول چې دونه بد دی، نو بیا پکې سرکاري سکول استاد خپل ماشوم ولې داخلي؟ دا خو ډېر ښه کوېسچن دی. زه تا نه دا تپوس کوم چې دا استاد چې کوم دی د معاشرې حصه ده که نه ده؟ لکه په یو کور کې 5 وروڼه یو استاد دی، 4 پکې کلرکان دي، بل پکې به وابډه کې دی، بل پکې به انجینیر دی.
لکه داغه بچی دی پرایویټ سکول کې مثال کې تور باندې سبق ویلی شي صحیح. ما ته دا حق نه دی حاصل چې زه خپل بچی په پرایویټ کې داخل کړم لکه دا اعتراض نه دی پکار چې یاره یو سړی وي چې یاره ته استاد یې ستا بچی په سرکار کې ولې نه دی زه دا وایم چې یو سړی منسټر دی یو سړی سیکرټری دی یو سړی ډایرکټر دی داغه بچی په سرکار په سکول کې ولې نه دی دا خو در چې رائټ دی دا خو زمونږ یو رائټ دی زما خواهش دی زما به د کور والم خواهش کیږي چې زما بچی سار یونیفارم واچي پرایویټ ته دا خو څه خبره دا سوال که زه داسې وکړم سرکار پرایویټایزیشن ځکه پریفر کوي چې هغه خپل بچی په پرایویټ سکول کې د سیکرټري شو منسټر شو ایډیشنل سیکرټري شو ډایرکټرس وغیرہ ایون د ډیو پورې د هغوی خو زه به دا ویم چې په دې نظام ټیکولو کې دلچسپي ځکه نه پیدا کېږي چې خپل ماشوم یې پکې نشته دی د استاد خو پکې خپل بچی چې کښېنوي نو د هغه پکې سیستم به ټیک نشي ستاسو په خیال بالکل په دې کې زه تاسو سره اګریم چې زمونږ که بچی د یو استاد په پرایویټ کې دی نو هغې ریشو به د 5 اور 10% نه زیاته نه باقي 80% 90% ټیچر چې کوم دي د هغوی بچي ګوره استاد د دې معاشرې د ټولو نه د غریبي طبقې سره تعلق ساتي هغه نشي افورډ کولی چې د خپل بچي پرایویټ ته بوځي لازمي په سرکار کې سبق وي خو دلته کې زه دا خبره کوم د آوټسورس په حواله باندې چې یو دې ځای کې په یو سکول موږ وایو چې هلته کې ټیچر نشته هلته کې ماشوم نشته بلډینګ جوړ دی او هغه ځای کې آبادي دومره ده چې هلته به یا 10 ماشومان یا به 20 یا به 10 ټیک شوه او هلته کې یو استاد دی دی وایي چې زه دا سکول آوټسورس کوم او دې کې به زه دې ځای کې کم از کم شپږ ټیچران ورکوم او دې کې چې کم د کنسلټنټ یا کم ټیکدار له ورکوم او ما ته په هر کلاس کې کم از کم 40 بچي کېنی ټیک شوه نو ته ما ته دی وایي چې په دې کلي کې 50 کور آبادي ده او په هغې کې 50 کور آبادي کې ټول 100 ماشومان نشته نو دا 100 ماشومان خو به دې والي ځه خو دا په هر کلاس کې 15 ماشومان یا 40 ماشومان به د کم ځای نه پوره کړي ګوره دا ټول هغه شیزونه دي چې دا صرف د دې خلکو ذهن خرابولو لپاره دا منصوبې راځي دا کلم سر ته نشي رسېدی ځکه چې کم طریقې سره دا آوټسورسنګ روان دی او په کم علاقو کې دی په هغه ځای کې نه آبادي شته په هغه ځای کې نه ماشوم شته نو چې ماشوم نشته آبادي نشته یو سکول جوړ شوی دی یو علاقې ضرورت دی ګوره تاسو بار ملکونه کتلی په جاپان کې واله تاسو امریکا واله دا ملکونه چې هلته کې داسې سکولونه چې هلته کې 2 ماشومان وي هغې ته باقاعده ټرانسپورټ دي سپیشل خو بدقسمتي دا چې زمونږ په وطن کې زمونږ ان پی ګانو یا زمونږ ایم ان ګانو د خپل لږ آبادۍ لپاره یو سکول جوړ کړی د هغه ماشومانو د انټرست لپاره په دې کې اوس لږ ماشوم دی کوټې دی خو رایټ دی حق دی په حکومت باندې چې بدل سبق ورکوي اوس دې وخت کې دی غلطه فایده اخلي چې ماشوم کم دی نو به ول ټیچر برابر چې پبلک سېکټر نه ولته شپږ استادان ورکول شي د ګورنمنت نه ولته شپږ استادان ول نشي ورکول نه به ورسوسیږي بیا ټیک صدر صاحب اخیری سوال کوم د اساتذه کرامو را در لېږلی چې اپګریډیشن چې دی نو د کابینټ نه د هغې اپروول شوی دی تر اوس ساعته پورې لیټ دی او وایي چې اپټا پې خاموشه ده څه وجه ده څه مجبوري م کېدی شي چې د ټیچرانو لپاره د اواز په دې باندې فلحال ستاسو خاموش دی اپګریډیشن زمونږ دپاره زما دا ټول ملګري چې دلته ناستې دي موري که زما د اواز څوک اورېدي موري چې اپګریډیشن د اپټا دپاره ریډ لاین دی د دې دپاره 2022 کې ما چې کوم درنه دی اپټا کړې ده تاریخي وه او تاسو یقین وکړئ چې سبا هم په هغه اف آی آر کې تاریخ دی زما چې په 2022 کې په ما باندې کم شوی دی او دفعه 324 را باندې چولې چې د په پولیس فایرینګ کړی استاد او په د پولیس باندې فایرینګ یو عجیبه ده هغه کیس کې سبا هم تاریخ دی زما بیا په 2024 کې هم د دغه امپلیمنټیشن دپاره کړی ده حکومت خپلې وعدې نه پوره کوي ما نن هم په دې خپل سپیچ کې دا خبره وزیر اعلی صاحب ته وکړه چې موږ تا نه توقعات دي ته ځوان انرجیټیکي مسلو ته خیال دی استاد هم راوغواړه د مسله وور او د امپلیمنټ کا که چېرې نه کېږي داسې نو بیا د پاکستان تحریک اسلام بانی چیرمین چې کم په جیل کې دی قیدي نمبر 804 هغه دا قول دی هغه وایي چې تا ته خپل حق نه میلاویږي په سړک باندې روزه نو ما سره اخري اپشن بیا یو دی چې د امپلیمنټیشن لپاره زه بیا روډ ته روزم صدر صاحب ډېره مننه موږ له خپل قیمتي لمحې راکړې خادم غواړم خوشحاله اوسئ تھینک یو تاسو ډېره مننه